یوه زنانه راغله دا اوس دې رابطه کې سپین سرې جاڼۍ وه داسې ژړل داسې ژړل جاڼۍ خیر دی راته وایه څه کیسه ده ول مولوي صاحب زما زوی پر ما ټکان وکړلو دغه درې ګولۍ م راخیستې دا ګولۍ وینې دا پر ما یې ټکان وکړلو مولوي صاحب ته راته ووایه چې دا په اسلام کې تر ننه پیښه سوي د خدای روی درته نسم ته زما زامنو ته دعا وکړه چې الله پاک یې ژوندي په مځکه نه باسي دا دعا مه کوه چې نه باسي ته دعا کوه چې الله یې ژوندي مځکې ته نه کړي الله یې وبخښي الله معافي ورته وکړي ډېره لویه ستړې ده دا په دا معاشره کې در ښیم بزرګان یې ډېر دي او ګناهګاران یې کم دي دا په دې کې یو سړی پر خپله ادې یا توپنچا یا کلاشینکوف راخي او ټکان باندې کوي نو پر لیوني سپي بیا ته چیش کوي که ستا کوله لیونی سپی رالی ته چیش کوي بیا پر هغه څه کوي نو چې پر لیوني سپي کم ټکان سړی کوي دی راولاړ شو هغه یې پر مور باندې د داسې اولاد څه فایده داسې اولاد زموږ ډېر ملګري دي هغه اولاد نه لري یا که چیرې دي نو هغه نارینه اولاد نه لري زه ورته وایم ته ستا خپلې کور والا ته دا ووایه ورته ګوره که اولاد نه لرو دا یو غم دی او چې اولاد لرم او بیا پر ځوانه ځواني مړ سي لکه دا ځوان د منظور کیسه ما درته وکړله د قندهار د ابدالي ما درته وویل پر ځوانه ځواني یو دېرش دو دېرش درې دېرش کاله د هغه نیویارک راغلی بیا دلته مړ سوی بیا یوه بچی پاته سوی بیا قندهار له وړی اوس که دغه زوی نه درلودی دا نه درلودنګه بیا ډېره لویه پریشاني وه که پر ځوانه ځواني مرګ ډېره لویه پریشاني چې کوم څوک نارینه اولاد نه لري یا اگر څه اولاد نه لري هغه ته ووایه ورته دا خبره تړلې ده ورسره دا خبره ګوره چې نه لرې به دا یو غم دی او چې لرې بیا بله زه سړی راغلی زما ټیم هم ډېر کم شو ما ته ویل مولوي صاحب دوه زامن مې درلود ځوانان په اکسیډنټ کې دواړه په یوه ورځ مړه شو بس خبره خلاص نو ده چې دا دوه زامن نه درلود یې ډېره ګټه به وایي که دا درلود او پر ځوانه ځواني ولاړو ما ورته اوس مطلب ډېر زامن نه لرو نو چې نه لرو غم هم نشته غم هم نشته بس ناخبر ومې پوه چې نه یې خبر تاسو دې ته اندازه ولګوئ دا څنګه مسله ده پوه شواست